من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب عزیزان دا بیان دے چې کوم ستاسو په مخ کې څو جنونه را روان دي د دې بیان خلاصه دا ده چې دا الله پاک تمام نعمتونه چې څومره د مرګ نه پس الله انسانانو ته جوړ کړی دي اگر ټول نعمتونه به په یو شي باندې ملاوي او هغه شی چې دی هغه صرف او صرف عمل په قرآن دی عمل په قرآن نه نن دنیا غلطه فائدہ اخیسته ده نن عمل په قرآن نه صرف دا دی چې نړیو شي ختم ورپسې وکړي عزیزانو عمل په قرآن چې دی هغه د تمام زندګۍ قانون دی چې ته د موره پیدا شي او د الله اکبر چغه درته په غوږ کې وي او هغې نه بعد بیا ته په خبر باندې پوه شوي نو ستا ټول ژوند چې دی هغه به د قرآن مطابق وي ټول ژوند حتی چې خبرې چې دي هغه به هم ستا د قرآن مطابق نن خبرې د دنیا واورئ او ویې ګورئ خو څه غول خوري لګیا دي الله وی خبرې چې کې قولوا للناس حسنا خبرې به ښې خوږې خبرې کوي حتی کې تقوا دې کم وي چې چا درته
کنځلې وکړې. نو د کنځلو په جواب کې به په حسنا باندې عمل کې د کنځلو په جواب ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د قران کریم نقشه ده، داغه تمام جن چې ده هغه د قران کریم نقشه ده. هغه به څنګه خبرې کولې؟ د کنځلو په مقابله کې به جواب څنګه کولو؟ طائف تلاړو دعوت وکړو او په بدل کې د طائف خلکو ماشومان ورپسې کړه په کانو ونیشتو، حتی کې پڼې مبارکه د وینو ډکې شو. جبرائیل علیہ السلام راغی چې اجازه تو که چې دا طائف په بل واړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نه، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. خدای دوی ته هدایت وکړي، دا نه پوهه دي پوه بشي. د دې په جواب کې ایو بزرگ وہی کرنا چاہیے، سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اس یو سڑی سر دمرا عظیم طاقت تے دا اللہ جو قوت ور سره دے ټول علاقه او دنیا کې مقبول شي او دا غیر پاسا دے چوئی سلام ان پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اور یہ جو بے کنزلی او کولا بے دعا ننبا منگا دسو او بکی سوک دس او بیا چلازان تا سوئی تسمار خان تا دی کوئی مخامخ او کنزل دی ورطو گروپ قسم بخده چه پا کلاشنکوف دی ولی ولی لکا کنزل راتو نو کتابی دوسر کا کنزل درتا اکڑی نو تا پورو خونن خطی کانا کبھی مسلمان ہے تو بزانتا متقی ہے زدرتا پا ایمان ہوئے اور بیا درتا پا ایمان ہوئے یو سڑے ہو ما چرتا تقریر کی خود پس خیر وما عدد تے ٹیلیفون دو کو جمع بوچھت کو ماتبیل ستا خزا ستا لور ستا مور
استاغ وما پیڑا داسې داسې کم لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما به ورته جواب کې ویل جزاک الله نور موقع ما پرون خطه خونه یو میاشت دا کنځلې ما ته کول فی الحال دی جماعت کے گواہان موجود دی گواہان چې د دکان په خوله کې یو سړی ماته د کوتري بچي وې د کوتري بچي کوتره د سپي بچي ته وې بیا بار پدی سرک ما تستا خزا او ستا لور خلقو یاد کړ ټیک ده ما پرون ختم یو میاش دا کنځلې ما تکوډه ان ما دام کولې شو چې ټلیفون باندې والا ته ویلي و چې دا نمبر نوٹ کې دا سړی څوک دی او تاسو دوا پکار ده په پولیس منیولې څور لاس کاله مې کېټ کړې ټیک ده عزیزانو په دې کې شپږ میاشتې تیرې شو کنځلې یو میاشت خو بیا بند شو شپږ میاشتې پس یو ځوان سړی دی هغه راغی او دومره ګیره هوا لا سراکو او سترګو کې وخې ما ته وی مولانا صاحب معافي غواړم سره ته خبره نه مالنا ولزاغ درانی مچا ما بتا ته په ټلیفون کنځلې کولې ما ته وی مالخاز ما خزو او لور ومه پیړای باندې چې یادول غتنی ویلوزو مالتا ولی دی کولی والخزا مدماوا تا خزو پس بد ویلی بس اکیسٹ بچاگی واره دو دی خزو متعلق ویما کنا کہ دریمونی دی بورائی مسکم دله چې ګوره درېمنی دا بوره وسته کې نو لیکنه ما درګلو ګیرو والا په خواږه خړېلی په نالت ګیرو والا په نالت کې عمر ګیره سپین پټکه بګاری بوجه بور پسې ناچ هغه ته دا سلاسم تاو کړی په دې سره کومي ګوره کده درو په زمین اسلام په ګیرو کې نه دی نو په پټکو کې دی زمین اسلام نن دا شو پختانه دا نشنل والي د پختانو حق وای پختانه خو دې ټول دې نه کړی په هغه کې ګرځي نو د پختانه حق وای زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا جب اسلام اور پسرونوں کی تو کفر بازار لگے دلی چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وی داغد رسول اللہ دا زمانے منافقان دی چی پترخ کے بے بوتان نی ولیو ولار دا پیغمبر بزی پا منظر کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی
वतन से गैरत बिठाया कुफ्र को लेकर नबी के हम नशीनों में। नन تا د پیغمبر په منصب باندې کفر کې نو لګي نن دا لوټ باندې د جناسه بوت چاپ ده ته د جناسه په مخ باندې اسې سکر خو په پین اسې کرخه دا لوټ نه بینک علی نه دکاندار علی نه بل څوک علی ولی وې د قائد اعظم مخ دې خراب کړي تاسو د خدای مخ خراب کړي او د محمد رسول الله مخ خراب کړي او د بیبي زینب او د بیبي عائشه او د بیبي فاطمه حیام خراب کړي دا لعنت شدر باندې هغه در باندې اسم کیږي د جنازه په بوت چا کر خواري نه په بینک کې نه دي سټیټ بینک کې نه دي کاشي کړه ته پیوا تاسو خیال راغی نو عزیزانو موږ نن هغه د پیغمبر د زماني منافقان چې په خپل لا اله پزړه کې ټګ د پاسه برګ په خپل خندا پزړه بېمانه مسلمان اول په خپل ورته وخاندي او پزړه کې د ټاپ منافق او حرامي وي په خپل خندا پزړه بېمان خلوه مسکای کی او زړه کې به درته دای چې کله به د مردارو نو عزیزانو مو با اعلی مسلمانان کیږي چې موږ کې تقوا راشي او د هر ګناه د تصور رمضان بچو ساتو نو هغه سره چراغه او ماته به چې کنځلي کولی ګیره پریخون ماته وی چې دا خزه د لاسه ما دا کار کول اوس ما فعل راغله زما پښتو پر وخت ویلې تبلیغی جماعت والا زمون جماعت تراغلی او اغیسا خبر وکړي بټول شپه می په جړه تیرا کړي دا او اغي سره می بیا سي روزا ولا ګولا بیا سلوي اخترزو تلاړم اوس رانه دا شی جوړ شو هغه خزله می طلاق ورکو چې تا زما اسلام تبا کړو او زما دین دې تبا کړو خزله می طلاق ورکو مالی بچی دی ول شکر دې بچی تی نو صدق رمان ویلار اور کشف ده خبر کم قاتله نو زما عزیزانو تقوا خصلت سموده پس په بل سړی اثرو کی او بیا داسو کی چې دا غي مثال نه لزانونا خاورې کوي کلی آسمانی آفتونه در باندې را روان دي آسمانی آفتونه د شپې په پاس په کوټه پروتي او د چا په کور کې بمړې شوی ډزې بکیږي د دله قوم کې جوادي ډزې کوي چا ډزې چا سره ټوپک تماچنی پټاخې خلاصوي دا دکانداران د پټاخې الکان ملته الیو ټاک ټو ټول شپوته خوب نه کې چې چا کاروي ویم یا الله دې خلقو ته د خوشاله مخبه آیا دینه خمون د شپې خوب نشو کول ته هر وخت په غم کې خدي هر وخت
روپے په کټ کې او ای ګولای براشي او په تندی به ولګي او 60 نه بدیږي چې کور درا خبرېږي ته بیا مړي او ای ګولو ډېر خلک مړي کنه زه د سم کولې شو چې داس په یو مالک کې شو ګولای به ستا کور تراشي او ته به ولګي ته په سره وره اوس بیا در باندې افت را روان غوخه به چرته غټه خوړه 100 روپۍ کیلو غوخه شوه خدای دې په 100 روپۍ کیلو وای امين نه ټول وای خدای دې خو باسه غوخه مخه را جوړه خدای دې غوخه په 100 روپۍ کیلو چې تیکا څوک نشي خوړه دوړو بوره په 200 روپۍ توړاوه او 270 روپۍ توړه 200 روپۍ توړه دوړو او بیا ماغه چلی چې پلیانونو کې به ولاړی 200 روپۍ به ورکې او توړې ته به انتظارم بیا در باندې دوړو قهر روان دی د مشهور دال به په خوا خلکو د غیبه د وجه خوړه پېتی به کوله زما یاد شي د بپلار سره تلم پدریانی سیر غوخه هغه سره به دومره واز دا ورکوله چې وړي مړي خو چا په جندم نه دلته پاکوان دیو بناسپتی دیو پټن پتی دیو دتن پتی دیو دا بار دکانو ګورو ځا ټیمون دي چې دا خلک موږ په خپل لاره اوس دا خپته درته لګېدلې ده چې یو ټینکر والا ما تول دا غسور لس ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي وروړي دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي او په دې ټینکرو کې دا بناسپتی غوړي وروړي دا نن چې د خدای په قهر اخته کلم کونه خوږيږي کلم سر خوږيږي کلم سپېدنی خوږيږي دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي هغه ټینکرو کې وروړي د دې سر وچا کړی دا اوس پر خبر نه کله څوکای باندې لارې راشیا دا راشي د پولیس ولاړی څه شاله پکې اسم نشته دي اسم ها ځه مدا پتلون کې جیب کې لاس ومنډي و ته پوښو دغه لا تکړه دي چې چا ګنده ونیسي کسٹم والام دې پسې ګرځي پولیس والام دې پسې ګرځي د چا ګنده وګوره قانون لاس کې واغستو د چا ګنده په سایکل تړلې ده خدای دې کور لوټي کو پروردگار دې په چارو کې مکه او په 100 روپۍ کارند ولا تور چې تاسو کې نه کوم ملک چې د ظلم دا حالي چې غریب سره به د تور چې توړم په سایکل چاته دکاندار ته نشي وړي ولی په دې کسٹم نه دی ور کړی ا د کسٹم پیسې بیا چرته استعماليږي ا د شاهانو په بنگلو کې د شاهانو په سرکونو باندې د شاهانو په لینکوزرو باندې د شاهانو په پیجارو باندې هغه د کسٹم پیسې چې مانه والی هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمالي اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم ته نشي کېناسته پکې چلے 2000 روپے بل 2000 روپے بل در پسې راشي بیا چې زمونږ د جماعت بل کم راشي نو ټول جماعت او تختی دې ته مسجد هلاک بیا وایي ښا دا مسجد هلاک دی د دې مور او پلار نشتا د دې څوک نشتا
بیا ورپسې چندې کوه خیرونه غواړه او دغه کوه خان ته چې وایي چې دا بجلی د جومات بل راغلی کټ کوي دا بجلی کټ کوي د جومات خان بیا دا وایي بجلی به نه کټ کېږي انشاءالله ستا سر به کټ کېږي عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې یې د عظیم قهر نن ورشه د بالا معنی چوک نه د دبګرې چوک پورې دا سړک وګوره د دې لکونه روپۍ فندونه اغسته شوي دي لکونه روپۍ فندونه د جمعات نه چې بارودي دا کوڅه وګوره خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټر نه راځم او څومره په تکلیف بیا ځم ډېر مې زړه ته وویلې چې یاره مه کوه بس دلته د جمعې مونځ نور نشم کولی خو ضمیر مې نه غواړي نو عزیزانو تقوا نشتا نن پاکستان د غوښې ډېری دی او مونږه سپوی او کم سپوی چې د غوښې په تیکه کې خوله وغومانډي اته بیا څوک پیستی نشي مونږ سپي په تاسو ورته هم مولای ته به خسړې ما د لا خدای په بیخو باسي زما بیا د ټول کائنات کې چې هغه قانون کم موجود نه مني او ته غافل شي نو هلاک شي واحد مخلوق په کائنات کې انسان دی چې هغه ته الله ډیل ورکړي خو قانون ورته لګړي په قانون کې ورته فیصله کړی دا تاسو ټول سره فیصله شوی ده فیصله چې کوم خلق فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء څوک چې ما هیر کی وما قانون پریدی نفتحنا عليهم ابواب كل شيء دا قسم نعمت دروازے پہ اور پرانیزم بنگلی دیو محلون دیو چمنون دیو چرگان دیو ڈنرون دیو ڈین ہوٹل دیو گرین ہوٹل دیو شادی حالون دیو ہاں اور بزرگانم شادی حال تلاڑ بزرگان نمر گری لے یقین خود شادی حال تبوت لے فلما نسو مازو پا گیرو خواهی رکے گئی ما گیره دا چیلی ٹٹ پاس کے دو خواهی رکے گئی نا دا سی منگا خلقو لدوکا ورکو ایمان درتا ہے خلق پہ دوکا کو چې ګیره والا په جنگ کې د بارډر او د پولیس او د فوج په بند کې رواني د دې ګیره نه د سپی لکه فدا کړه ها په دې جنگونو کې ګیره والا رواني کړه ساده په دې ځکه څوک ورانه کله مالګيري ده ته خراب بچیا لا کدل اتیر ہوئے کہ یو جن تیرے دو زمرہ گیری والا پکی روان واقف میں ہو
چې بیا را باندې را پیښ شو کنه څنګه چل دی ولولي مل ظالم بند غږېدو زمان زړه کېدو چې ورته مان ګډ شمه خو خپې مې خوږې دي ته خو ورته ګډ نشوې ما دلته لیدلم ما خو ځان پټولو ما لیدلی وې ورسو کوزي بس کلی ولیدا مړې ژوندې ده نو ستاسو مړي دي خدای بنیادو بس ستاسو دا ژوندې دي خدای کور وان په ما خو چا مې راپورټ نکړ په زندګۍ کې د چا واده تمین تلې چاره باندې پتانه کې فیارو نکړ د چا دعوتونو تنیم تلې چاره باندې پتانه کې فیارو نکړ دای ورکشي تب سے استا دعوت بچئی تب سے استا واده وری کی بچئی او تاسو وری جوړ نه شوټینګې ده د بارامي ډنګرونه یې دا بارامي او ظالم ډول کې به په موتی مالت کې غوړ او کله کله په هغه مست باندې تار شورو وری جوړ نه شوټینګې ده د بارامي ډنګرونه یې دا بارامي او ظالم ډول کې به په موتی مالت کې غوړ او کله کله په هغه مست باندې تار شورو نو موږ واړو هغه وخت نو یو مشکی هغه ته ځامن ویل کبه ډولکی ته غټ شو ول مړ بدی کو ته چې د بارامي ډولکی आवाज وره بس په غړي دوش دغه بچي بیان غړي بمبي تناس ته مش ډکې بارامي شوروش چې شروع شو دی نه غټي کوم ځامنو باندې کړه ما بیا چې یو سات تیر شو نه غټي کوم ځامنو باندې کړه ما او چې مستاره پکې شروع کو کنه نامش کې پزم کارو مشتون مړ نه چا کار په دې ټټینګ او په غټي دوشه موږ د باراني دم اولاد یو ها دلکی ته نه شوټینګ او نو د شادي حال روټو ته څنګه دي تپوش پرون یو د خدای سپیره راته یو کارت راوړ تاسو دې ماشوم واده دی یو نو ویټ پرڅو کو سړی را سره ناس یو صوف خلاطه مې ورته وشته او بس غږ مې ونه کوم الخزا خدای ته وګورئ تبا بشي په خدای قسم چې عمر له بجاړي وقتی طور خوشاله باندې مخه خوشاله گا وقتی طور خوشاله باندې مخه خوشاله د دې انجام بداسي چې بیا به عمر لنه تیری ما درته وایي چې الله یې جوړ کړ تاسو وګورئ دا زمون کله بالا معنی شریف پکې هغه اوسېږي چې تاسو ګلډنګان دي ګلډنګان تر دا غځه پورې په سړک کې ټاکاوي لګولې او مخکې تاسو ورشئ ته سیندونه ولاړ دي پنځه 50 کاله دا ټول کله چې چاته ګټ شوی دی او دا سپری ورته بربندې نیولې دي هغه سپری مارو تاسو وایې کنه 50 کاله دا داسې بې غیرته قوم دی او د باراني دم خبره خو رښتیا ده کنه او مغه سړی دی چې پرون یار سکور ته وړي دي نن بیا راوته دی مونږ بیا د باراني ډور کې شورو شو مونږ ورته غړي نو خدای به چره دې قوم ته خورز نه کوي چره نه ایمان دا پکار دے
د خدای دې خبره ته وګورئ چې فتحنا علیهم ابواب كل شيء. دا هر قسم نعمتونه چې خدای مال راکړو چې دې کې راز څه دی، دې کې څه راز دی؟ نو الله وی دا زما امتحان دی. زه ګورم چې وګورئ او موړ میکړي اور قسم نعمت میں دل درکو چې درمه کو نو په دې نعمت دې شکر نه وستو او نه ماته په سجده پرې وته. نو اخر کې زدر سره څه چلو کوم اخذناهم بغتة ناګهانه رونی سم او تاسو مرض ورته ولګوم چې علاج نه داسې مرض ورته ولګو. الله دې امان راکړي. زمون یو خپلو په دې مړای کې یو ورغو د دانا و دلته علاج ملاجو کو ټیک شو بیا خراب شو لندن ته بوتلو. لندن کې چې ټیسټونو کول دا کینسر دی. لندن هم په سره شو او وړه دانا جوړه نشو. د لندن نه امریکای لا بوتلو چې امریکای له بوتلو په امریکان په سره شو او د امریکای نه مړ راو. 1.5 کروڑ روپے ته لګېدلې. تاسو خیال دې چې دا پیسې به تخلاص کی. پروګرام نن د ټول کافر ملکونو دا دی چې د قران نه د جهاد آیاتونه وباسي. دا د اسلام او د جهاد لفظ چې دی دا د قران نه لري کوي چې دا مسلمانان خسیان شي د نورو ملکونو په شان. نن خو واحد یو چوت ته چې په مسلمان کې دی او خاص کر په عربو کې دی. یا الله رب داسې کې لکه د پیغمبر په زمانہ کې چیو. یا الله داسې کې لکه د ابوبکر او د عمر په زمانہ کې چیو. یا الله داسې کې لکه حضرت علی چیو د غیږ بچی ته قربان کو د یزید ته سرخ کته نه کو. بیبي فاطمه ته ګورم لکېږي ځنکدنې ده او وصیت کوي کور کې چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي، زما جنازه د شپې اوچته کوي چې د کفن ټوټه مې پردې سړی ونه ګوري. نن تماشا کوي په تندر دی ولګي دا ملک خدای پاک دې زر چرته ایندوتا والا کی ادي پیرنګیتا والا کی بیا چې بسته په غلی کوټ په باران کې دا ظاهري د اسلام نوم خو چې تللی شي. اسلام شرمېږي لګیا دی. هر خزه جنای ته ګوره پتلون سټایل پرتګي جوړ کو وای په ایمن لیدلې نه چې چالي دلی لا سوچت کړ تام لیدلې ذکر رنگ دیړ دی. هر جنای او خزه ته چې ګوره پتلون سټایل پرتګي جوړ اور نن سبا به وګورئ چې جنکو بم پتلونه چولې او رستونه به دغه درته کی. تا ملک دی دته د اسلام ملک وته دا د مسلمانانو ملک دی. ان قریب وګورئ خزه پتلونه چولو والا دي. نو عزیزانو عرض میں داو چې په دې کائنات کې په عرشی باندې سوچ کوا او فکر کوا کینی تباہ بشي. فوراً سرنگون شا خدای ته کینی تباہ بشي. فوراً عمر لبجاړي په دې وختي تور سيزونو غاوره کېږم
په وقتی طور دولت غاوره نشي، په وقتی طور اقتدار غاوره نشي. تاسو وګورئ په دې 55 کال پرون ورته سورني راځي یا الله خیر وزیر سے پیریږي اوس څه پیژنې نه دا دام وزیر خدام بل پیریږي دام امینه سے پیریږي امینه څه ته وي نیمه ته وي نیمه ته نیمه پیژنې د خزو بچي چې کومه میمه وی غټه او پای پکې نه یاد غسول ځکه نه ده چې بچي شو یو پای پکې نه ها نه میمه د غسول ده کنه نو دا امنګان اوس ده دی چې بخامخ درشي او سلام پیوانه چي زرکشه نبی منل کېږي د اسلام خبره د دین خبره د قوم د خدمت خبره نبی منل کېږي فورا استعفا ورکا. علامت المنافق ثلاثه د منافق درې علامې اذا وعد خلف چې وعده وکړي نو بیا دغه خلاف کوي. اذا حدث كذب چې خبره کوي نو دروغ وایي. اره خبره افراد او دروغ په ایمان درته وایي او بیا درته په ایمان وایي چې داسې منځګزار چې لاندې نه کله رسولای کړي په ناشته ناشته او پاسه سر رسولای کړي په دا ډېر منځونو باندې او چې خبره کوي نو دروغ وایي. خبره کوي نو دروغ وایي او د دروغجن متعلق قانون سره اللہ وی 24 گھنٹے لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ وی 24 گھنٹے زما لعنت پر دروغجن وریږي 24 گھنٹے نن وګورئ د غدان والا تر شا پورې تمام نظام دروغجن دی کنه تمام نظام مولا په مولاتوب کې دروغجن دی پیر په پیرۍ کې دروغجن دی میا په میاګۍ کې دروغجن دی سید په سیدۍ کې دروغجن دی بادشاہ په بادشاہۍ کې دروغجن دی ټول فراډ او دوکه. کله کله سره چاته سکر بس فکر مکو او بس بل تک 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 او ته هم نه دلته یو خندشتا کو چې ته دروازې نه وګورې داسې درپسې وځي ورکشت کور دې وران شدا پلار ته بیا صاحب د مولا ټوکرای دې ځان نه جوړ کړی بیا ورته ټوکرای کېږي. یعنی ټول عمر دی او سره ازمایلی او هغه نه بعد چې وخت راشي او د خان نوم په باندې بیا ورته سنبای کې نو ډېر خکار دا غریبان خدای پیژندلی خدای پیژندلی دغه زمونږ علاقه کې د چا واده غریب سره چې غلازار صاحب د بندون ناسب تر یو له بجې کې د کېدو نشو نظر کړه چې یا الله غریب سړی ته د خوشاله بول مخایا ددنه له د خنزیر بچو بل رستانه وس نشتا
وسی پیدا شي بیا د انټرنیشنل حرامي غریب په غریبۍ کې خدای پیژندلی وي چې پردي جاروکخې پیدا کړي وي او د خانانو نوابانو اجرو جاری کوي خدای پیژندلی خدای ته په علم ازل کې دا معلومه ده چې دنه زه پیسې ورکم دنه بین الاقوامي حرامي جوړي خدای پیژندلی سچ در سره کوي ډېر خط ا دې انصاف ذات نه دی ا ډېر منصف ذات بیا زمونږ دا د غرمې پیدا چې کوم دي دا د کلمې تخم چې کوم پیدا دی دوی دا پټاخي اغوستي ټاک ټوک ټاک ټوک ټول علاقه په سر اغوستي وسچل کسوه وایو خوشحالی په موږ نه پیدا خدا دمای وای چې خوشحالی په موږ نه پیدا کیږي وی په انټرنیشنل دمي کچنه دا خوشحالی دیتا وای دمي خوشحالی خود دیتا وای چې خوشحالی در باندې راغله او د شکر او برکات سجده او کا خدای ته چې الحمدلله خوشحالی دې ته وي چې ته ګډېږه نن هر سره د ورمنډه پټم اورېدلې ده احمد علی لاهوري رحمت الله علیه به وی چې لاهور کې تقریر کولو نمت وی چو لاہوریو تم ہیرا منڈی کے کنجریوں کے اولاد ہو اور میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں تاسو ہیرا منڈی دے ڈبو زامن ہوئی اور تاسو قبروں نہ دور تنوروں نہ دی مولانا شمس الله افغانی ورته وی چې دا څنګه خبره ده قبرونه دور ول چلو افغانی صاحب تم بھی بڑے عالم ہو تمہیں یقین نہیں ہوگا وہ پٹانگا کی کین علماء دلاور اجریت بوتلم پدې مخرا تلاش والو ول دیکھو بھی مقبره کی طرف وہ په خدای مې د قسم چې اجریت مې وکړه د هر قبر نه دور لمبه راوته تاسو څه خیال دی چې تاسو دې تنګ زندگی پتی تور شي او غیر چاپیر درنه د خاورو دیوالونه او شل منه خاورې در باندې واچي په دا غږی کې به بیګال استاسایلی دغه په تخلاصي دا دوا بیان کو دا دوا بیان کو دا کلو خلک دا دوا بیان کو ما یو پکې ملا دې پیازه کې نو لري الله اکبر الله اکبر لا اله الا دغه تخلاصي لازم نشته او وګورئ خپل انجام مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ تچاویلے کہ قبر کی بات میرے تصور میں نہیں آتی مولانا تانوی ورتویلے کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ کے تصور میں آئے گا نا کہ تم نے ایک دن قبر میں جانا ہے یہ تو تصور میں آتا ہے وہ چاہیے تو آتا ہے وہ جب قبر میں جانا آپ کا یقین ہے تو قبر میں جو کچھ ہوگا وہ آنکھوں سے دیکھ لو گے تو قبر میں تکلیف تاس خیال کے نہ رہ گی خیال تو سکی گی دا ملیان کے سوئی مدا خود خیال کے یقین کے راضی کی عورت بنی ہوئے لگے تک
او زمبا یا چال تصدیه به بیا پسترګو وګوره خیر ده که دنیا کې د بخیال کې نه راځي وګوره زما جیزانو عرض میں داو چې اهدنا الصراط المستقیم چې ده سملار ستوي نن سملار 1% تم شاید چې نه په زرو کې یو قسم شاید چې په سملار نه زما خپل اندازه چې ده په زرو کې یو کس استاد بدایي چې دا موږ منځونه کوو دا موږ حج کړی دی دا موږ دا کړی دی موږ دا کړی دا موږ په سملار نه کله هو واده او دې قوم له پروټا ورکړه ته په سملار نه ودلور واده او د دې قوم جنجان له پروټا ورکړه ته په سملار نه په دې ته په سملار اته په موټر کې ناشته د دې واده په موټر سیري اچولې دی موٹر سائیکل ویڈیو کیمرے والا کیمرے دے اور غدا سے لگیا دے اگر موٹر سائیکل اور خود بنا رہے اور مانگو آخرا کرا کچھ نہیں دینے کو خدا دے کور لوٹی لوٹے کا کور دے خدا دے مردی جماعت کا را کچھ دے کم دینا شو وہ دے کر سکتا دین دونوں تخلاصی پلہ کو کې زما خپل ذوق دا وایي چې په 1 لاکھ کې د یو کس مونږ چې شاید خدای ته عزیز دا مونږ ټول فراډ او دوکای زمخ کې ولاړل دوکای مو تاسو را پسې ولاړې دوکای من بطول مسلمانان کله شو چې تا اهدنا الصراط المستقیم خدای ته ویلي دي او بیا دې ورپسې دا ویلي دي چې صراط الذین انعمت علیهم یا الله دا هغه خلق لار را توخایا چې تا په انعام کړی دی چا پیغمبران دي اولیاء دی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی دا اغا خلق لار راتا وخایا او انہیں ساتا دا سشیرو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر دا اغا کسان دلار نچتا پہ غضب کرے دے چاہے یہود نسوارا و مشرکین و منافقان داغی للار ننوسا نن خدای ته دوی چې د پیغمبرانو لار راته وخایا د پیغمبرانو خو بربند ګرځېدي وای ټول نه ټول وای نو په کالج کې سبق ویلو نونه چې ودی دی نو د سیرو په موټر کې کېنولې که پیغمبر غوښتي او د سیرو بوراق بم ورته راغلی وای کنه راغلی دی کنه او د بیبي فاطمه واده شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې زه بیبي فاطمه خاتون جنت په بوراق باندې د حضرت علی کور ته لګم نو سکند کې به خدای را لګړې وکنه که پیغمبر وخته چې د بیبي فاطمه جوړه چدا هغه کپڑا دی
چې کوم کپڑا هورو په جنت کې اغوسته ده یا الله غا جوړا ورته راولېګا الله به انکار کړي ها نن زمین هر ادا د یهودو ده هر ادا زمین هر ادا د انګريزانو ده بل راځي سړی مانه تاسو کو چې دا مولانا صاحب جهنم بکم دی مال ګورې سر ګورې ولنه اسی وایي چې مال جهنم د زنده کې لاندې دی ونوداور به پکې کوم ځای ناراضي ما ورته خپکیږم اپ انسان کې د خر سر چوي اغستا وندي انسانانو کې د خر سر چوي کنه اغستا پښه ولې مال دا پټرول اور دے کنه ولې دې دا کوم نمرون دي ازمکه دا ډیزل اور دے کنه ولې دې دا کوم نمرون دي ولې ازمکه نه مال دا سوی ګیس اور دے کنه ولې دې دا کوم نمرون دي ولې ازمکه نه نو ما دوی سیزونه خوب پزمکه د پاسه ښکاره تاسو ته خدای ښودلی دي چې دا ځمکه ده د څکلو یخې او ګرمې اوبه هم درته ترې راوباسم چې تیسکې او پې لاندې او دې ځمکې لاندې اور هم دی هغه درته پاس مې راویستو خیمه درته چې دې ځمکې لاندې د راحت شی به وي چې هغه وبدي او دې ځمکې لاندې د عذاب شی به وي چې پټرول او ډیزل او سوی ګیس او ته چې لاندې نه نوځې د سوی ګیس یو پیټ بغیر تراشي او تیلې به ورکړې شي او بته په کې پیکوړه کېږي لګیا او بس توبه مې ده والله مې منله دې به خو بس دا استعقل ده ارزاو چې په انسان کې هر قسم ګن بلاشتا هو د انسان دا سر او پدی کې دا عقل چې ده پدی عقل سره به معلومه چې د دې کائنات یو خالق شته چې دا چا جوړ کړی دی او په دې عقل سره به معلومه چې دا خالق یو دی دوه نه دي لو کان فیهما آلهة نسچل به وای کنه قاری صاحب که په دې ځمکه او اسمانونو کې دا الله نه سوا نور خدایان نه لفسدتا دار څه دوران یو بادشاہ به یو سوی او بل بل سوی اوس پاکستان او هندستان وګورئ آزاد کشمیر او آزاد کشمیر آزاد کشمیر او آزاد کشمیر خزه پریډو کې کېنوري او بس آزاد کشمیر او آزاد کشمیر خو بنیاد او بس په کشمیر باندې
پنځه 50 کاله کې آزاد کشمیر چې دې تنگ کشمیر نشو او آزاد کشمیر بم زیر باس راشي او آزاد کشمیر بم زیر اوس آزاد کشمیر د پاره چې کوم دا د پاکستان عوام د تور پری دي دا د تور پری دي ته وګوره چې د هندو نظر نه خزوالي کنالي عدل ته چې څوک ډله جوړه کی چرته په القاعده نامه کی دي وجنی چرته په باندې جهادي تنظیم نامه کی دي نسیه زکه چې په امریکا خپکیږي او امریکا په هیڅ قیمت نه افغان نه ورکو په هیڅ قیمت واسدی پر ویو چې خدایان ډیر وي دغه سي جنگونه به لکه ستاسو دنیا کې امریکای خدای دې اور میګ مات کا چې اور میګ دې مات شي خدای دې هلاک کا سره د مرګرو چې هلاک شي 90 کروڑ دنیا د ستاسو سره لا د دینم 22 کروڑ دا کسمره ده خود کفیل دمر دنیا او دولت ته در سره چې ستا چا طاقت څه ده خنزیر کله برامنډه کې په کابل باندې کې کله برامنډه کې په عراق باندې کې د عراق مسلمانانو عربو ته وګوره په یو ملک کې بداسه نران نه لکه د عربو نران چې دي چې دا خودکش حمله کوي قسم په خدای کوي پاکستاني د څه وګوره چې ځان پر بم وټړي او په ورمنډه کې ځان والی نه یو بلم والی دی من د عرب چې دی دا بغیرت نه نن د عربو هم غیرتيان دا یاد لري چې درته نشته